الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهایتی عزتمندو زمن د مرکزی عظیم د کلی اوسیدونکو مشرانو امزولو او کشرانو غیورو مسلمانانو رونو او خوشا کورونو کی میندو او خویندو تورسرو اوریدونکو کما خوشحالی کی چه من راجمیو سبچو د اللہ تعالی کتاب قرآن کریم قرآن مجید دا آخر سر ترسولیو اللہ تعالی دی د خودن کو قاری سیب او داغ سر چدیز ایکم ملگری دی اللہ تعالی دی دیل مزید ترقی نصیب وګرځي او دغه بچو داغي خپلوانو ته مور او پلار رشتہ دارانو ته نیاو نیکونو ته نیاګانو نیکونو ته خپلوانو ته مبارکي وایو. الله تعالی دی ولا دا بچی ذریعہ د خوشحالی دا وګرځي او دا دی الله تعالی ولا صدقه وګرځي. حدیث پاک کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې انسان مړشي نو د اعمال سلسله دروازه دا بند شي الا من ثلاث. درې کارونه حدیث پاک کې دا په یو ځای چې بیان شوي دي هغه داسې دي چې دته د هغې اجر او ثواب پس د مرګه هم رسي. یو پای کې صدقه جاریه داسې یو خیرات صدقه د کړې ده چې داغي فائدہ روانه ده نو دته داغي اجر او ثواب هم رواني. مثال په تور باندې جمعات لا مدرسې لا ځای ور کړی دی مسافر خانه لا ځای ور کړی دی لار کوسه کولاو کړی دا او پاغي تک را تک کیږي ضرورت خلق پورا کوي الله تعالی دغه انسان ته اجر او ثواب رسي. دویم او علم ينتفع به علمي چې داغې نه فائدہ غستل کیږي
شاگردانی تفسیرونی کیسٹی وی بیاناتی تحریراتی نو د دې اجر او ثواب هم دغه انسان ترسي لکه تاسو وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي درجه او داغي شان ته وګورئ صحابه تابعین ائمه سلف صالحین او زمونږ استادو په دې دور کې شیخ القرآن رحمه الله تعالی علی داغی د قرآن کریم تعلیمات او د احادیثو او داغی سره متعلق علمنا رد بدعات او د شرکیات او بیان د توحید او سنت چې څوک دغه مسله بیانې نسبت هغه ته کیږي دا ثوابونه اجرونه دا روان دي سلسله روانه ده دریم اولد صالح يدعو له نیک بچے دے زوی دے لور دا نسے نسے کڑوسے کودے دا لگیا دی او خپل بابا تا خپل مور تا پلار تا نکتا دعا کئی نو دام دے مور و پلار او دغه نیو نکونو ترسی او عالمان د حدیث ذکر کوي چې دا يدعو زکوي چې د ټول نلوي اثر او لوی خیر مور او پلار ته داغي د مر نرستو دا دعا کول اشکال شریف کې حدیث راځي دا مړ چې دی د پسماندگانو داغی د خیر دسی انتظار کوي لکه څنګه چې یو تن او بو اغستی وی سیلاب اغستی او په برابر ګوري چې رکما تاسو کو سه امداد راکی پړې راو ورځي لاس راکی داسې د انتظار کوي موږ د الله تعالی په دربار کې دعا کوو الله تعالی دې دغه بچي دا صدقات وګرځي چې دا دعا کوم کې خپل مور او پلار ته وګرځي او معلومه دا شو او دا ستاسو په خدمت کې او عرض دی الحمدلله دا زینو هم په نمونه کې وایو جمعتون الله دې نور دغه سي آباد کی چې خپل بچو باندې مونږ فکر من شو دا اوس دا بچي الله تعالی دې له ذهنونو ورکړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الناس معادن كمعادن الذهب والفضه د خلق مثال د قانون دی لکه څنګه چې د سرو زرو سپینو زرو کانی دغه صدام قانون دی دا تقریبا 3 اشعار دی قصیده د زماړي روغدا د ټولو سورتونو نه او دا الحمدلله دی ول خو معلومی چې الله تعالی ذهنونه دی لور کړی دي مهنت به سره کول غواړي کوشش او خواري به سره کول غواړي دا لوی خوش نصیبی دا لوی خوش قسمتی دا او حدیث پاک کی دا قرۃ اعین کم چې سورۃ فرقان کی دا الله تعالی د بندگانو په دعاګانو کی دا راضی او صفاتونو کی راضی الذين يقانا من ازواجنا وجعلنا للمتقين اماما الله تعالی وی والذین یقولون زما بندگان چې دي د مهربان ذات بندگان هغه هم دي صفاتونه دي یقولون چې دا دعاګانې کوي ربنا هب لنا من ازواجنا ازم غربا مفت کرا کی منگتا اس بے سارا کی ایسا شخص ہیبہ دا کنا ہیبہ دا اللہ بخل دی کنا ہیبہ خودی تو چالا سے شیور کی دغا سی کنا اس بے سارا کی منگتا زمنگ دا بیبیانونا زمنگ دا اولادونا یخوال دسترگو او حدیث پاک کی دسترگو یخوال دا بیان شوئے دے چخپل بچے او خپل بیبی
دا په دینی کار کې مصروف وویني، دینی خدمت کې مصروف وویني، دا د سترګو یخوالی دی. او زمون مربی زمون مشفق مفتی اعظم صاحب ډیره ښکلې خبره بل رضو کړله، ډیره مزیداره خبره هغه دا ده هر هغه کور چې هغې کې دینی ماحولي بچې دا قاتل نه دی، دی ډاکو نه دی، غلاګر نه دی، نشئی نه دی، جوارګر نه دی، سردردی نه دی. بس چې بچی کور کې دا سیوی نو دا دینی ماحول چې نو بس دا جنتی ماحول دی چې یو بچې په کور کې هغه ناکاری خاندان د پاره هغه ذلتی او ټول کور ته نه پریشانای. حدیث پاک کې راځي المیت مستریح او مستراح عنه، دا مړ چې دی نو یادې راحت عمومیه د دنیا د تکلیفونو نه په آرام باندې شي، په دمه باندې شي. یادار چې د نه خلق خلاشي ځنې سړی خلق وای کنه شکر دې مړه خاورې د علاج وې سپیمول راوستیو نه داسې مگر ځا لیس من مات فاستراح بموته انما المیت میت الاحیاء. دا مړ نه دی چې د مړ شلاړو د خپل مزه اومندلا، مړ دار چې په جوندو کې مړ د سو کې یادې په خبانه نه وې زما په مخبانه دې مې یاد وا. او یاد ساتي حدیث پاک کې راځي رونو عمر رضی الله تعالی عنہ د جنازي تیرېدل شوی دی، یو باندې صفت وکړې شو خو ویل شو بل باندې بد وجبت وجبت واجب شو واجب شو. تپوس ته نکی سو واجب شو دک سے مون رسول الله سره ناشتو او نبی رسول الله والسلام دغه سویلو مونږ ته تپوس کو وی چې دا کم باندې تاسو خو وینو دل جنت واجب شو او چې بدوم وینو دل جهنم واجب شو. انتم شهداء الله علی الارض او کما قال، تاسو د الله تعالی د طرف نه گواهان تکونو شهداء علی الناس کې او توجیه دا او پښتانه یو خبره کې د پښتو یو متل دی د غنو خلکو دا وینا د خدای تعالی د محمد نغاره ده، دا تعبیر دی لګ داسې دا کې بیا ادب خو نور خبره ټیک ته په خپل ځای باندې او دا یقیني خبره ده. کله چې یو سړی نیک وی کنه ناکار نه شری نه نو کله چا وسره سروان راو شي کنه نو چې لګي وي سړی ښه سړی دی زما سره بس سروان راغله نور سړی ښه سړی او چې ناکارې کوم خامخ ول ډیر صفاتونه وکي او چې لګا خواشي ویل نشم کې ډیر لوی حرامي دي دا چلې دا قدرتي پیسې دربر نه پیسې ویته چرات دی نو تاجړ او خلکو خاندل دا سمرشه چې ته خان دي خلک جاړي داسې طریقې سره کارونه وکا د معاشري او خفر جوړ شه خفر او تاسو ورې په دې محله کې ځنی واړو او دا کیږي په دې باندې چې مور او پلار ورلا دا تربيت ورکی هغه مشر تلار پریدي زیوت پریدي لوټه ولا دا ارسړي خوخي یاره دا ماشوم چې دا ډېر خله وي خو عام چې اوس منګورو رونو د تربيت انتهایی کمې دي. ها تش استاد ته د مدرسې او قاری سیبتا ولې سیبتا داغي خو ذمہواری صرف نه ده کنه ستام ذمہواری ده کور کې د مور خپلارم د ذمہواری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ترفع عصاك عن اولادك ادبا د خپل بچونه د ادب لختمل لري کوا واخفهم فی الله دی د الله تعالی نه يروا. ایو حدیث پاک کې راځي داسې ځای کې وتاګدا چې دې په یاره باندې دا نه مطلب چې تاسو ځان مره جو کړ دې او خدای دې تنګي کړی دی او بچی نه ادب خبره ده ادب چې د تربیت شي د تربیت شي دې وړي کواري نه دې تا روان کړي دې روان کړي دې د معاشري خبر جوړيږي. دا صرف د استادانو ذمہواری عاجز خلګیا دي خو وایي ستا هم ذمہواری ده کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته تاسو کی ار سړی ته خپل درجه کې مشری دا او داغه نه بد خپل ما تحت د کشرانو ته پوس کیږي الامیر راع عام بادشاہ اغم نگران دي څوکیدار دي اغه نه بد خپل پبلک د خپل عام ته پوس کیو الرجل راع خو سړی ګورم راعي دي تردی پوری المرأة راعیت فی بیت زوجیا خزه چې دا د خاون پکور کې دا څوکیدار دا د خاون پکور کې دي تدن یو ځان له ډیوټي حواله دا او دین بداغي تپوس کیږي الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض عمومي مشری اخو د سړو دا وګوره خزه تخپل ځان له خپل کور کې هغه ته یو مشری یو ډیوټي ذمہواری چې د حواله دا الله تعالی د نیکانو زنانو بیان چې سورۃ النساء کې کہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله نیکان زنانا اغا دی چې د الله د حکم تابعداري دي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري دي او د خاوندانو تابعداري دي دغه جائز حکم مني او حافظات للغیب بما حفظ الله حفاظت کون کی دی په وخت غیر موجودګۍ د خاوندانو کی دا غي د مالونو دا غي د عزتونو دا غي د حیا زکه چې الله تعالی د دې حفاظت د دې ساتنه په خاوندانو مقرر کړی دا تو کچھ دو تو کچھ لو او بما حفظ الله زکه چې الله تعالی د حفاظت حکم وته کړی دی او حافظات للغیب د خزی خاون پټ خبر یو بل سر راځي نبدا سړی دا ښکارا کوي ورنه د لعنت دی نبدا خزه دا ښکارا کوي بما حفظ الله الله د دې د حفاظت او د ساتنې حکم کړی دی او حافظات للغیب د زنانو پناه ځایونه دي اغیله الله تعالی د پناه کولو د پارا د پټولو د پارا اسباب پیدا کړ دین دا بزان به حیا کینا به شرم کینا حافظات للغیب بما حفظ الله سو ترجمه می وکړلی درې حافظات للغیب بما حفظ الله رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی مسلم شریف کی حدیث دی صنفان من آل النار دو قسم خلق دے جہنمیان دی لم ارہما رسول علیہ السلام ایمان دی دلی زکد نبی اسلام کو وقت نو اور نبی اسلام حاضر ناظر نہ دے غیب دان نہ دے سوق دی جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قوم ما هم سیات کا اذناب البقر یضربون بها الناس اغه سړی دیو اغه سړی دی چې هغه سره د غواګانو د لکو پشان لختي وي یضربون بها الناس خلق په پاغي باندې وਹੀ روري کچ اغه ار سوق دی کد سکول استاد دی کد مدرسې استاد دی ک پولیس دی ک پوجي دی کې دارو والدي د غواګانو د لکو پشان رسول اسلام لختي وي وسره بوي او دی بخلق ظلمن وਹੀ نبی اسلام وی دا جهنميان دي دویم نساء کاسیات ناریات اغه خزیدی اغه زنانه دی چې کپڑے به اچولی خو باوجود د دینه بربندې وای عالمانو دا مطلب بیانو چې ناشکر وای اوس وی دي ته ضرورت پاتې نشه کپڑے اچولی دی خو بیا هم بربندا دا نستونی تر دې پوری دی او پنسی تر براراش لولی دی تخرگو تو گورا یادور نرے جامو تو گورا چه دا حیاء و دا عزت جامو پیدا نکی بکی یا دا بدن سر ٹیٹ لگی دلی دی ہر اندام بکی خکاری نو کاسیاتن اچولی دی کپڑے خواریاتن دی گوڑے بربننی رسول علیہ السلام وی مائلات ممیلات خپلبم د کافر طریقې خوخی نور تبم دا دعوت ورکئی او مائلات ممیلات پلار چیزین دا سے تکبہ اختیاری چې سړو ته بزان مائل کئی اغیبم ځان ته متوجه کئی مائلات ممیلات او رسول علیہ السلام وی رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلتی سرونه بيدا سي ډرای کړي وی لکه څنګه چې د بوختي اوخدا کوپ چې څنګه یو طرف ته تاوي او سم تاسو ګورئ یو خو اجازه لګیا د کپړې وینځي روزګار نه دا سر منګزول تا راغونډي کی هغه ته نه مراد داغه د پیشن ته مراد دي چې په دې سټونو کې تب وای چې کو کچرګه بګی ناستا دا
او کنه چې د گاړه دا یا بوساړه دا د واخو یا د ټانټو یا د بوسو ټول دا حال شروع شوی دی بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا يدخل الجنه دغز زنانه به جنت ته ورځي ولا يجدن ريحها او نه به د جنت خوشبوئی محسوسه حالانکه و ان ريحها لا يوجد بالمسيره كذا وكذا د جنت خوشبوئی او یا کاله فاصله کې چې یو سړی د جنت نه لري وي هم به د تا خوشبوئی را رسی وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا نو وفتحت رازي او جهنميان مبارک فتحت رازي زکه د جنت دروازې اتدیا نو وفتحت دي تو د سمانیه وثامنهم قلبهم بلدا وجدا قائد محترم سردار رخل وجدا وای ملمراشی ته بیا چابای په سیمن دی وای کنه د دیرین دا خون نه کوي چې د مخ کې نه کولاوی مخکنا کولاوی ملمانو دا خونو ظلم من غفور الرحیم جنتیان خطول منگ ملمانیو او ملمستوب بسو کئی دا اللہ تعالی دا طرفنا ملمستوب بیو چی دا مخکنا دروازہ کولاوی او چی تب یا پا یو چانک منڈوائی پا یو پیالا منڈوائی چابی سشوا غسی دا خون نکئی نو او جہنم دن نگرم دے نو اگی کی وہ فتحات نہ دے اگا فتحات تے نو چی جہنم گرم دے او کمرہ چی گرمی پا گرمائی کی او یک دم دروازہ کولاو کی نو خلق ٹیلور کی پا شاو دانگی وی دن نورے کا بلاسٹ چلا روزی اللہ تعالی جہنمیان سوزی نو یک دم بہتا دروازی کولاوی کی چی دے وہ سوزی جو جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہے توحید کے دشمن عجیبا نکتہ دا سوچتا ہوں کا وفتحات او فتحات وی او بلا زبردست نکتہ پا کی داؤم دا جنت خوشبویہ دے نو چی خوشبویہ دے دا مخینا دروازی با کولاوی نو دا جنت پا میدان محشر نا چی دے روانی نو پس پیمو بانی دا خوشبوی بلگی وفتحات دا مخینا با کولاوی وفتحات ابوابوا وقال لهم خزنتها سوکی داران دا جنت بوئی رازی رازی وتسلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین مختلف زیونا دا ټول رازی پتا سو بانے بچاو دیں خوشحالا بھئی خوشحالا اور راضی ہمیشہ دا پارا داخل نو دا جنت خوشبوئی تر او یا کالا فاصلوں پوری دا با محسوسی کی خود دا زنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بینا محسوسی نن زنانا دا سوچو کئی دا فکرو کئی رونو نن خو پا خادو کی پا کویدنو کی بے پردگو تاو گورا یا دی لباس تاو گورا چی دکاندار سا کلڑ چی دا سی او لباس پیدا نکی چی اگا دا حیاء دا عزت او دا آبرو بی بے افغانی او ذل خدی لقمیس سر آوڑے ہو نو پسی وطا ورزو چی خدای دے جوڑے وطا راوڑے ہو خدای دے غر کوئی دا اتل سگزو نو خدمات صرف قمیس کی گی لگا اتل سگزو نو واقعی دا غیر قمیسو چی صرف مخی پٹکڑی تو سادر چونی بگخکاری نا دا حیاء جوڑی وی عزتو او پخوانی مشرانو تا دا پتا دا او زما خو لگ لگ خبل دا اندوانو اگر دکانو زمون یاد دی زمون دکی دی اکثر د دکانونو دروازې مشران وېداسي بوي چې دوه دروازې بوي یو بغټه مخې ته دروازه وا بل بد دکان شاته اٹای به وته د دکان نوم حضور اٹای ده کنه اٹای به وته چرباتی غږ ډبې ریډو ته غږ ډبې اوس دا نمونه ختم شو څوک پیژنم نه انګلیش باندې خپويږي خدا پښتو ته ټوله یې راشي دا کچا دا تاسو کو نو دا مشران چې په خوا دا مشران دیو په کډونو کې ناستو ولا الکار مو ته په دې کته غټو باندې ناستو نای به خبرې کولې دی بیا دوله اوس فیسبوک راغله دی هر سړی مصروف دی خدای ځان نه مصروف ده خاون ځان نه مصروف دی ځان نه مصروف ته پښتو بالکل ایرش ولا کوز دې ته ترنګړای وای دي ترنګړای نه پیژنې نه پلنګړای پیژنې نه ترنګړای پیژنې نه شکور په شکور ته نو مېر شه ایسه دې شي دي کنه دا خو ورتلو دی لګا هر څه دی پاتې شي الله نو دا څه خبره مې کوله څه پسې لړم هاجي چرباته نه اصل خبره دی رګ او دو دروازې ته ما سره یوسف خپل پاتې شوی د نور څنګه جواب راکړ دو دروازې به نو اکثر کپړو والا بچرال سړی اوس خو به حیايي د کنه مولا مفتی سے وتم خوشاله تبلیغي وتم خوشاله دکانونو ته ټول باډای ته کپړو چولی سړی د حیاناک سړی چې په دې تیرې دی نشي خپکیږي مو تیرې دی نشي هغه په صادر کې بند دی پندو کې بو نو سړی ته به داسې شاته طرف نه راشه دروازې نه اب چراله کپڑے به تر واغستی
هغه په صادر کې بند کړلې او کور ته به وړلې چې د کور به کمی خوښه به دلته ایثار کړي یا بیرالي وي سیټا اکثر به هندوانو دکانونو سیټا نو هغه ته هو دا کپڑے پکې دی خوا کا اوبه بیا په صادر کې رومیال کې بند کړي پټي به وړلې زنانو کې دا حیا او ستوره به حیاي دا د صد وجینا دا دغه ته چوتا اصلي تعلیم وای او دا د نت او د دې سوشل میډیا د وجینا چا به چې چاته وي چې ستاخذ د ګډ شم کنه هغه ته ماشين راغستو د پښتو خبره دا وا چا به چاته وي چې ستالور ته ګډ شم ستاخذ د ګډ شم ستامور ته ګډ شم وي ته ماته سووي اوس دار چاغي ته ګډي پروا ده چا نشته اے چاغي ته په ټي ویانو کې وسیارونو کې په وادونو کې په کوژدنو کې بد حال شورو دي او سو غغم نه کې او نته مناسب د دک سی واده نه مخړی نه تبلیغي ور مخړی نه بلړی نتی امیر ور مخړی ها بھائی امیر نو څه ګیله نشته دی وی مناسب مسله کوله چې د پولیس رات لاره ډاکټر صاحب د پولیس رات لاره چې د وختنه زړه نارای ده د توري نه تیرا ده د وبو نرمه ده یو امی سړی هغه لري نه پاس دی مولای سی به هو یا زما به په کې تلی واخلا اپ سملا نشي تر بدی بسلړ شي لګي امیان نه ګیله بسو کی وای خبر ادا دا ایرونو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام د نیک زنانه علامه دا خود لیدا رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صلی الله علیه وسلم نیک زنانه صدا الدنیا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحه دنیا د فائدې سیز دی او بهترین د فائدې سیس پکې هغه نیک زنانه ده او نیک زنانه چاته وي اذا نظرت الی اسرت کا چې ته ګورې نو خوشاله کوي دي نو چې ته کور ته د بار نستړی راشي هغه د برمی لاس تر ته جوړ کړی تندی نه غانا یا خدای پاک وي دوزخ تراله ما هغه بار وي خو ملکا نا خزنانه هغه د اذا نظرت الی اسرت کا چې وګوري پروشتن دې نه دې خفغان نه دې د برمی لاس نه دې اذا نظرت الی اسرت کا او اذا امرتا اطاعت کا چتو تو حکم کی جائز حکم کہنا غستا خبر منی او اذا غبت عنها کل چت کور کی نہیں حافظت کفی نفسها و مالها د نفس حفاظت تم کی او د مال حفاظت تم کی دا نیک زنانہ دا رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس پټوپای کی ملګرو ته لوي راجا بازار میں نا بازار خوا کی دا بیانو جمعات کی کنا مې دا خاوندانې په ګټلو ستړی شول خو دا ښځې په دې لګولو ستړی نه شوې روانې وې ډېر شی رماغي په اجزانان تور اوبونه واړول ستړي شول ستومانه دي او دی په دې لګولو ستړی نه شوې بس سار نه تر ماښامه به ګرځي او راجا بازار دی او مینا بازار دی او یا کله یو دکان تر نوتې کله بل تر نوتې کله بل تر نوتې نه دا د دې دا کارونه ختم شول نه د دې دا سيزونه ختم شول او بد حال چې دن هغه شروع کړ دی وای ته په خپل عزت او حیا دا आवाज به لګي دا کده تن غوخي می پریکړي پروا نشته خو د عزت خیال می ساتم ملک د پښتو دی کنه او حسن چې بے ستر شي بے قدر شي زکه پخت شخص دا وایي زکه پختري مخونه پټ ساتي او پیغلو پړي اوش دا ور ایراړي شو ایسو کو ته نه وایي چې کټ شي ما تار سو کوئی شیخا مګورا ادي ته ایسو نه وایي چې پټي شي د پردی نظام خو هم قائم ولواړي کنه بھائی او د زنانو خو د جنت دومره لړ نصاب دی کنه دومره لړ چې سوایم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان المرأه اذا صلت خمسها وصامت شهرها زنانه چې پنځه منځونه کوي خو چې عذر وته نه کوي عذر وته نو قضام پینشتره خاص عذر او بل د روزي میاشراله او روزي نسی او کو عذر وته نو قضا به بیا راړي او الله تعالی په ټول احکامو کې حکمت دی مستردیم لامات روزو ته مړ نه ځکه په روزو کې شری د روزو قضا په نشته د مس قضا په نش بل دا چې روزي خدا ورځ شوي یا چې زیات لس شوي او چې منځونه د لس ورځې د ورځې 7 5 35 10 5 دا 40 منځونه وسوک کوي د خدای بندګانو دې سفر کې د ملګرو ته دوامه الله تعالی ډېر مهربان ذات په دې ماسپخین کې د 2 رکعات چې د لسو په ځای باندې وکړي دا خو تراور ور دي کنه 6 رکعات او 10 رکعات تراور ور دي هغه اسانتي لکه د انسان زنانو باندې الله تعالی لوی مهرباني لوی فضل و کرم لوی احسان د موس قضا په جدن هغه بیان نه لکه خو دي او د روزو قضا په جدن کې خو دي دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
خزه چې کله پنځه وخت مسکی او د روزي میاش کې روزه نیسی واطاعت بعلها او یو روایت کوي واطاعت زوجها د خاوند تابعداري کوي دخلت الجنه من اي باب من ابواب الجنه شاءت دا چې د جنت په کومه دروازه باندې داخلي کې دي تبه اجازه وي زنانو تور سره دا وره موږ ته دغه تعلیم ورکو موږ ورته ټول ماحول برابر ولکه زبردست ماحول په دې سره جوړی کته په سوچو کو ته په فکر وکړو او الحمدلله ثم الحمدلله دلته دی بچو ته تعلیم او د زنانو درسونه عملګری ټول لګیا دي زبردست طریقې سره داسې ماحول دی الله تعالی په ټولو کلو کې جوړ کی الله تعالی د قران کریم درسونه او د احادیث او د فقه دغه درسونه د شریعت احکام او درسونه الله رضا عام کې د قران رحم الله د دې سوالونو ته لږ سوچو کا فکر وکړه د دنیا سوالې پکې نه کړي وی الله یو دا د قران کریم درسونه عام کا او دیم دا چې اے الله دا پښتانه د شرک او د بدعت او د سنت او د توحید په معنا باندې پیا کا او دریم دا چې کوم حق پرست او نیکان بدنام کړي شوی دین دغې نه بدنام پورته کا دغې نه بدنام ختمه کا دا عجیب سوالونه دي د دنیا سوال بګی نشته ټول دغه سوال دی د قران کریم درسونو تو ګورا الله هر ځای کې ځای په ځای باندې تاسو ته دا پته نه لګی دا مونږ ته لګی چې کله مونږ لاړ شو خپل راتېریږي ملګری درس کوي سړی ته پته لري دا ملګری دی ای دې لګیاري درس کوي ځای په ځای نه आवाज راخیږي دا خوند دا مزه ده اورونو تاسو باندې خو هر وخت بهاري او دا الله نه دا سوال کوي چې الله رضا ماحول درنه نه ختمي په دې روزه کې دې جمعهتونو ته وګوره څومره خسته خوان څومره خسته مزه او په تاسو دې برکات ته وګوره او دعاګانو ته وګوره چې چنه ستاپ کور په خوا کې دیګیا دي وظیفه راړي الله م وبخا وظیفه راړي خدای م وبخا دا الله ډېر لوی مهرباني ده قیدو نعم الله بشکر الله قیدو نعم الله بشکر الله عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فرمایي کدا الله نعمتونه په خپل ځان باندې پاتې کول غواړي خپل کورونو کې محله کې چم کې کلی کې علاقه کې ساتل غواړي هغه بدای چې بشکر الله دغه نعمتونو شکریا ادا کوي الله به نعمت پاتې کیږي شکر نعمت افزو کند او کفر نعمت بیرو کند د نعمت شکریا نعمت سیوا کوي او د نعمت ناشکری هغه نعمت اخلي لا ان شکرتم لا ازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید دکاندارانو ته وګوره ډوډو والا ته وګوره غوخي والا ته وګوره چرګان والا ته وګوره دا تلک سوچو کا فکر وکړه دا ټول هغه خیرونه دي د دنیا خیرونه هم دي د آخرت هم دي او دا الله تعالی چې دغه درکې الله تعالی دې دا نعمتونه ناخلي او د قائد صاحب د عمر د پاره جون د پاره دعا کوي او د علماء کرامو د پاره یقیني کوا دې درس تا وګوره دا چې درس په سالمه دنیا کې رچاليشته په سالمه دنیا کې دانشتا نه تیر شوه دې نشته دې او نه به آینده راشي تا یو ځان لا دا ډیر په وختونه باندې کیږي دا په مهرباني د الله تعالی باندې کیږي د الله تعالی په فضل او کرم باندې کیږي ځان له شکریا ادا کوي د الله تعالی د برکات نفل کو په دی باندې او تور سره میندې خیندې تاسو ګورئ زدي تبيري اخره دلته کلی کې جمله کومه زمون کې دي کې سړیو هغه به وړوړای ورکول چړي لمه ته یو مې کاکا اوس مړ دی الله دې وبخي ما دور سره ډیر ورکوي چک شوی ټول هغه د دن غټ ګیټ دی دنه بیٹول زامن لکونه جوړي ار یو ته خپل به راغونډول دغه به راغسته ډانګورای ځان لدی پکړ د کنه پکړ خو د طالب چړي ډوړې مخ کې راګه شابه راو باسه ټول نه به راځم که زامن کورونه هغه له به دا سره راو باسه ور به کړواله یو کورونه الحمدلله ثم الحمدلله دا الله تعالی دا ماحول ز چې خپل قائد صاحب او بشران او مفسر مفتی صاحب دی دا وی زه خو دیر کې استاد ما خپل کری تراشه چې کری ترالم سوچ مې دا کو چې بای نن ته مدرسه شروع کما اول خدای حال دی او بل د وظیفې رس سیستم شته دی نه ایبه کنه بای ما به ډوړې شمارې چې دا اوس طالبانو ته برابر دی کنه دی ځکه چې پاول کار باندې طلبه او یا تنراله او چې دا غزتي وروا چې نو وی دا تر برډم پسې راغلی دا الوزي او دا چل کې پورا غیمه وا لانجوا الحمدلله اوس دنیم 300 طلبه کرام هغه دی ری الله تعالی داسې ماحول روان کړ دي چې تروسه پوری چا لکه تاسو غوندې نیمه ډوډۍ نه ور کړی تروسه پوری الحمدلله ریکارډ دی نه دا ور کړی او خي ور کې تاسو خو پتم د ګدون خلکو دیم داسې خمل مدوستم دی او مینوم دی
او تاسو ته نه رسی تاسو ته چې الله تعالی کوم درکړه کوي او تاسو دا کوم ور دی وجنه الله دې درکړي. شاپور شي رحمت الله علیه به فرمایل کم یو سیس چې سیوا کول غواړي نو دا غینه انفاق کوا، دا غینه څه کوا. او دا د دې آیت کریمه معنا ده وما انفقتم من شیء فهو یخلفه. تاسو چې سوم لګوي الله تعالی داغي بدله درکړي، ثواب هم درکړي او داغي عوض هم درکړي. هغه بداوي او طرز به وداو وړي سیوا کول غواړي دا ورګه چې وړي الله سیوا کی چې څه سیوا کول. او دا د پیغمبر پاک حدیث ته صلی الله علیه وسلم روزانه دو ملائک را کوزيږي. رسول الله سلام فرمایي ما من یوم یصبح العباد فی صحیح حدیث تے الا وملکان ینزلان. ہر روز دو ملائک را گزیگی، یو ملک وی یو فرشتہ وی اللہم آت منفقا خلفا. اللہ چستا پا دین ستا دا لگولو پزے لگے نو دا لیور سیوا کا. اولوی اللہم آت ممسکا تلفا. اللہ چی دا لگولو زیدے و پائی کی نلگے نو دا لدا مال حلاک کا دا والا تباہ و برباد کا. دا دو ملائک یو دا دعاګانې کوي او خیره کوي. ما یو کتاب کې کتلی دي وی تاسو په پاکو جبو سوالونه نه کوي ځکه تاسو سوالونه نه قبلېږي. بیا د پاکو جبو سوال دا مطلب ویلې دی چې د ملایکو په ذریعه باندې سوال کول دي. لکه حدیث پاک کې راځي ته چې بل رور مسلمان لکه ما دعا کوي نو ستا په خوا کې ملک ولاړي چې ته بل رور مسلمان لکه ما دعا کوي نو هغه ملک وی ولک مثلو تعالی دې الله دغه څه غونې درکړي. نو دا غي جبي پاکي دي کنه. اخو لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. او بغض حسد او کینی دا زړونه لري کوي او دا لري کوي د زړونه. ان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. رسول الله سلام فرمایي کینی دا نیکي دا سي خوري لکه څنګه چې اورته لرګي اچي او هغه خوري. یو پسخیدل دی هغه ته موږ پښتو کې پسخیدل چې وایو، عربی کې وته غیبته وایي. غیبته نو غیبته دا جائز ده. حسد دی ته وای چې چا باندې الله سره پرزو نه او کیسه مهرباني اته په دمه نه د پرزو دته دی نصیب نشي. ما ته دی ملونه شو په دمه نه د پرزو دا حسد دی. او کته وای چې د سره دیو می خو الله زمستا بنده مالم د کسراګه زما بچیم د کسکا زما جیدادم د کسکا زما مال او دولتم د کسکا. هغه بیا پس خیدل دی هغه غیبته د جائز د خو. هغه کوم نبی رسول الله والسلام فرمایي لا حسد الا فی اثنتین. حسد نشته سمانا پس خیدل ندی پکار مگر دی دو قسم خصلتونو ته پکار دی. یو خصلت دی ته یو دی خصلت تا رجلن آتاه الله الحکمت. هغه سړی دی چې الله والا د علم د قران ورکړی دی او هغه د فیصله په دی باندې کوي او د خلکو ته کوي. او بل هغه سړی دی چې هغه الله مال ورکړی دی ثم صلت ولا حلقتی فی الحق او بیا دغه په لګولو باندې الله تعالی توفیق ورکړی دی. دی دو قسم خلکو ته پس خیدل پکار دی. سو قسم خلکو ته یو عالم د قران ته خودن کې د قران کریم ته او بل هغه چاته چې الله مال ورکړی دی او بیا ولا توفیق ورکړ دی هغه لګی. او حدیث پاک کې راځي دنیا د سرو قسم خلکو د پاره سو قسمه یادوي سبق د خصو قسم خلکو د پاره. یو هغه چې الله والا مال دولت ورکړ دی خو الله علم ورکړ دی او داغي حکم ادا کوي د الله حق ادا کوي د بندګانو حق ادا کوي. او بل هغه دی الله ولا علم ورکړی د خو مال وسره دور نشته خو کما سره وي ما بدغه سه په خو زینو لګولې وي لکه څنګه چې هغه مال وسره دی او لګیم په خو زینو علم دی نو دی تل چې صرف علم دی الله داغه په شان اجر او ثواب ورکړي په دنیا باندې چا باندې. او چې سړی د مال او دولت وسره دی او په پسکو په جوړو په نارو باندې لګي نو داغه خو ګناونه دي کنه. بل یو سړی دی یاره ما سره شته نه کړي ما هم د په شان لګولې زه خدای دې غر کاسر ځان ګناونه وګټل نیت دې خراب دی کنه. دا سرور قسم دي یو چې علم دی او مال دی. علم شته مال نشته نه علم شته او مال او دولت په ناروي لګي نه علم شته نه مال او دولت شته او اسیدته د په شان ارمان کوي د بدو کارونو. دا دواړه ناکاره دي او دا دواړه چې هغه د کار دي دا دواړه د سدي. یمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله تعالی چې دی هغه د سود مال الله تعالی به برکت کوي، حرام مال الله تعالی به برکت کوي او د صدقو مال الله تعالی سیوا کوي. حدیث پاک کې راځي صدقین مصیبت خپل شي اړولې صدقین مصیبت
خپانه شي اړولې دا تمخې ته چې دنا غبريدي دا تمخې ته چې دنا خرندي دا تمخې ته چې دنا اولاړي او حدیث پاک کې راځي نظرونه مکوي د نظرونو سره خو د بخیل سړي مال استل کی نظر دا چې کزما دا کار دی او ک الله نو دا کار وکوم دا خو مطلب دا چې کدی او کومه کې نه کومه نه الله ته وسیله کا وای الله دا صدقه مې وکړه مال پیدا کارو کا زما ته دا وسیله دا غوړه ده دا غبل غوړه نه دی ته بد بالله تنظروا سکه په دې سره د بخیل مال چې دغه استل کی باقاعده خپل ځان له حصہ مقرره وا او دوه حصہ پکې زما ده طالب علمانو د پاره دا استاد الحمدلله دادی الله تعالی دې مزید توفیق نصیب وګرځي زدي زنه خبر راغله د بچو تربیت د خپل بچو تربیت د وړو الکانو جنکو تربیت دا قران او سنت او دا شریعت تکې نول او د مخلوط تعلیم نه دی ساتل الکانو جنکو یو ځای مخلوط تعلیمونه تر شپاړه سمو او دی روان شول دا تبعی دا د بچی هلاکت ته د بچي هلاکت ته او دا غیله غلط لار باندې روانول دي چې سبا دي ماشين دا غسته ټوپک تی راغسته او نسایولي او خورولي خرزولي رورولي او لورولي اوس د سوچ او فکر ول نه کوي مونږ ته الله تعالی دا ویل تاسو خو د قران کریم دا आवाजونه اوري الله تعالی ويا ايها الذين امنوا قو انفسکم و آلیکم نارا او ایماندارو خپل ځانونو د جانو نه بچ کی خپل اهل او عیال د جانو نه بچ کی الله تعالی وی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه فخبر الله سن باندې ځان هلاکت تما چوي تا پاشتلو کې درکړ دا سپېړې موبایل او سره دی او ته دا مال حیا راړي او دا مار ورته ویلې دا ما خورې ته ویلې دا بھائی دا ډیر عجیب څه خو حیران دایما او بس علامہ اقبال چې سویل لی خړې رخی ویل دي کنه وی لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کرا لڑکیاں پڑھ رہی ہے انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کرا روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ حسین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگا سخت خبر ہے گڑی بس دکې ته په دې صحابه کې دي چوکونو کې وګوره الکانو جنکو کالجانو یو بل الله سونه ور کړی نه خور د بل څه دا بد حال شروع دی ولې د تاسو سترګو مخې ته نه دي د تاسو مخې ته نه دي او زمون په قانون کې دا لیکل شوی دی 1973 آئین کې دا لیکل شوی دی چې دا یو قانون به نه وضع کیږي چې د قران او سنت نه خلافي حاکمیت اعلی به د قران او سنتي حاکمیت اعلی سپریم لا به د قران او سنتي مراد نه دغه انتظامی امور کې دي دا مخلوط تعلیم چې کوم دی دا د بچو هلاکت ته دا د الکانو هلاکت ته دا سوشل میډیا باندې ولی برا د وټو ورځ نه بندول شي په دې باندې ډرامې په حاشا ورنه نشي بندولې توای کنه اوس نشي بندولې د وټو ورځ نه بندول شي چې څار تر ماخامه کاروبارونه داسې نو په دې باندې دا ډرامې او دا فحش شیزونه دا نشي بندولې بندي نه پروګرام دا چې بای دا به حیا کا او اوس پکې لادا بچو لچري تربيت کول غواړي هغه باندې بر نه بند کوي کنه چې بس موبایل چتای نو چرنګ بل تروانی بچوں کی تربیت کے لیے یہ کرے وہ کرے اخوا کرے دیکھوا کرے بر نه بند کرے ایسے نشته بھائی عجیب چیز دی زهر به د باندې خوري او یې ګوړه ده اکبرګان بابا خبره وي زهر به د خپل کې درکې ته ګوړه ده شپوای ګوړه ده زهر دی نو ویه او لیکلی بھائی دا چې دنه سیګریټ نوشي صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت کینسر کے لیے مضر ہے او کارخانے ټول دا کوي خو باندې کې کنه کاروبار دا غدي هغه به نه بندي کیدا نو صحت کے لیے مضر ہے کینسر باعث ہلاکت ہے مضر ہے وزارت صحت او څنګه بند نه بنال ته کاروبار دا غدي چیز دا غدي اللہ اللہ یہ تیرے سادہ بندہ کدھر جاہے دا سادہ بندگار کم تر تلاٹ شی لگا ہر یو شی عیاری و بس چیدن رول عیاشی او فحاشی اور یعنی دا ہوئے اس قدر محذب کبھی گر کمو نہ دیکھا بشر مفتی سے ابل رضوی ما ہوتے میں جی خال شیخ سے بھی خبر رکھئی ابل رضی ډیره قیمتي خبر وکړه يهود نصارا کافر هغه ما وتا په سیدل تنه راځي کورتا هغه زما ستا بچی له داسې ذهنیت جوړي شاب سباله وای چې دا بابا نه دی رضما پلار او دا داجی دا په معاشره بوج دی لری کول غواړي ګټه وټه نشته خرچه پکېږي عجیب خبره کوله غواړي سوچ په وکي ګټه وټه نشته خرچ پکېږي بشر مفتی سے وی دی کلابت کې سړی خپل پلان وشته چې زمانه ګټه وټه شته نه واسي چې خرچي پکېږي لکه
وی دا خو بالکل دا شوی دا خو دلته خو دا ماحول چې جوړ دی دا د قرآن او سنت په دې درسونو باندې جوړ دی. دا چې دلته وینا کیږي نو ستا په ذهن کې خبره غورځېږي، د ماشوم په ذهن کې خبره غورځېږي، د زنانو په ذهن کې خبره غورځېږي. دا ماحول دا برابرواله په بیان د قرآن او سنت باندې دی. ورنه بیا به وایي چې ګوره دی اوس ګټه وټه نه کوي، هسې پې خرچه کېږي لرې کوی. دا خو بوج دی په معاشره باندې. او د ورلډ هاوس چې کوم د کافرو په ملکونو کې دی چې بوډاګان شي بوډاګانې شي پنجرو ته یې بوځي او هلته بیلوري ولا ورکړي او کوډي ورکړي په بل ته پلی را پلی بډاګاری چې نمرې اخر کې ولا شاټ ورکی هیرای کی او سینته ورولي وینولي وې دا باندې خبر ځای په نه خرابو زمکه راته تنګي وي زمکه راته تنګي. استغفر الله. تاسو تر اوسه ووري چې پلانکی ځکه خلکو باندې زمکه تنګه شوی ده او دې دي. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اللہ تعالی وی دازمکا ما پورا پیدا کرے دا جندولم پورا دا نمڑولم پورا دا. زندوں کے لیے جہانستانے تو مردوں کے لیے قبرستانے. چرت پچا بانے دا تنگنا شوالا دا اللہ پتا کارونوں کی کار ملارا. الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. اللہ اتش پاڑا سم ہوا ہے شپکش پیتم ہوا ہے سو ہوا ہے شپکش پیتم کجوی کیا نا نو دغه وایا خو چې د حیا او د عزت په دا کې دن نه چوکاټ کې دن نه کنه هغه وایا. بابا علي حیدر ویلو نن سبا چې تنزي علي حیدر مې نسل کړی بیا د جهان سره او په قیامت کې د بي پاس پختنه نشته نه کمل وشي غختې میزان سره. نو مې بي سو کې څه کې حسابي بي سو کې حسابي سوال لسم په سو په کې حسابي شپاړه سم نو دا اوس په دې له اوچت کار څه کې د برابر شي راوځي ما دا سکړو مې نن سبا چې تنه کوچ له ان ادانه مې نسل کړی بیا د جهان سره په عقبا کې د پی ایچ ډي پختنه نشته نه کمل به مفید میزان سره. تاسو چې تولید چې عالم او طالب خودکشي وکړه اوسګار دی ټول په کار لګېدلې دي او نټي جټي ټول پول باندې پابندي ولې لګېدل په کراچا کې دا نټي جټي پول باندې پابندي ولې دا کاغذات په وړل التبه کې خل او خط به ولیکو وې دومره ډیګری مې کړې دي هیڅ ځای کې راته دا ملاو نشي یا سفارشونه دي او چې کوم منبران شي هغه مې نوکری به در کوم خو 9 لک روپیا مخکې مال راګي 9 لک روپیا مخکې مال لاګي شپږ لک براګي خپکیږي ما ټول شي دغه سوړي سوړي دي چې کوم سوړه ګنډي سړله جړه ورځي لگا نو هغه دوره کاغذونه چې دن هغه کې خودي اول ته ځان سین ته ورولي لکا ولی وې بای چې ته په صفاوي تاټکی مزدوري راتم نه ملاويږي او ځان له خودکشي چې دن هغه وکي او چته به ته ونویني چې مدرسه کې مدرسینو توري پټي واچولي او راوت چې بای موږ سبق نه خو ولی زموږ ترخه کما دا چې تاسو کې یا 12 یا 12 ډېر زیات وي 12 8,000 شپږ زره د امامت است او سوره پیسې مړه د خدای بندګانو خپکیږي مو په امام باندې زور ور ټولي نیغي وته ډیری وي چې کور کې کوم زور ور نه دلته ډیر زور وري ما ته یو غړې دا سیکل مې ولې ما سره غړې نشته که سره ته ټیم ختم دی ما سره غړې نشته بس زه ښکته کړم عدنان قاری څه خبر وي دا امیان په غړو پوي دا مليانو په غړو پوي نه نه پوي دې په غړې نه په سادهګان دي نو الته کور کې بچرګ وسته رسیږي دلته بچ در سم زور وري لګا ځان اندوانو پهلوان مو جوړوا شي اندوانو پهلوان نه مو جوړوا دا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم عالم لوم فکاری تم په خپل حدود کې دنه اوسېګا دا سکارو نکی چې هغه د علم د بدنامي د مدرسې د بدنامي د جماعت د بدنامي دا څونه کې خو تعلم دا پکار د سوچ او فکر چې نه پکار دی. الله الله رونو منګ لو تاسو له پکار دي سوچ دا پکار دي د خپل بچو دینی تربیت لنډه دادا مفتی اسه ولې خپل خبره وکړه علم هغه د تعلیم هغه د چې پغي الله پیژندل کیږي سو پیژندل کیږي علم تعلیم هغه د چې پغي رسول الله پیژندل کیږي دویم خبر شوله دریم خبره علم او تعلیم هغه د چې پغي سره د آخرت فکر پیدا کیږي څه پیدا کیږي او علم څلورم خبره یادول بکو علم او تعلیم هغه دی چې پاغي سره د مخلوق د خدای د خدمت جذبه پیدا کی سموي د مخلوق د خدای د خدمت جذبه پیدا کی څه پیدا کی جذبه پیدا کی بس دا تاسو ګورئ دا څلور واړه خبري دا په دینی علم کې کوم ډاکټر صاحب چې ده کنه هغه کوم د خدمت خلق جذبه چي وي او قرآن او سنت تناست اب دی ماحول سره برابرۍ ال باغ کې دا جذبه ورناغوي بای مال صرف خپل پیسې پکار دي کته جهنم ته ذکر چې ته خو مال پیسې ور پکار دي لګ
دا به جذبه په دې سره پیدا کی قران او سنت سره پیدا کیږي الله تعالی دی ما او تاسو صحیح دیندار جوړ کی صحیح دیندار و انه لتنزيل رب العالمین الله تعالی وی دا کتاب دا قران کریم د رب العالمین چې زم وی دا هغه طرف نه راغلی ګل شوی کتاب دی و انه لتنزيل رب العالمین او نزل به الروح الامین دا جبرئیل علیہ السلام راوړ دی امانتدار دی او استاد لته راوړ دی لتكون من المنذرین چې ته يرون کې شي او په واضح حجب کې لتكون من المنذرین لتكون من اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کے میاں سات لایا او علا قلب کنو دزل خبر چی کنا غا کار کی کنا نما یو شعر ډېر مزدار دی ما خبري چې دزلوي نو پزله باندې اثر کړي خبري چې دزلوي نو پزله باندې اثر کړي دخلي خبري چرته کې پزله باندې اثر کړي پېنه شوي خبري چې دزلوي نو پزله باندې اثر کړي او دخلي خبري چرته کې پزله باندې اثر کړي تش دخلي خبري هغه نه کیږي اپ پزله اثر نه کوي خبري به هغه اثر کوي چې هغه دزله نه وي هغه د سنې دزله نه وي الله تعالی دی منګ او تاسو د قران او سنت خادمان وګرځي الله تعالی دی منګ او تاسو د قران او سنت عالمان زمون په دې بچو کې دی الله تعالی پیدا کی الله تعالی دی بهترین عالمان کی ادا رستر کو اخوال وګرځي اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد الله زموږ ټول ګناهونه معاف کړي الله پریشانې ختم کړي الله دې محله کې سوره مسلمانان چې وفات شوي دي دې محله کې یا زینو کې الله ټول مغفرت نصیب وګرځاوه الله د رحمت او بارانونو وک اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجل غير آجل اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحب لك الميت اللهم اغثنا اللهم اغثنا الله زموږ پریشانه ختم کړه الله موږ د خپل رضا کارونه والي الله زموږ مخکینی رستنی پټو ښکارا واړه لوی ټول ګناونه معاف کړي الله درسونو داغي موسم را روان دي سیزن خصوصا زموږ دي ځکه دارالقرآن مرکز کې الله تعالی په دې کې دوره ترقی نصیب وګرځي الله تعالی دغه طلبه کرام الله د خدمت اجر او ثواب دی ملګر الله دی کلیوالو نارینو زنانو ټول نصیب وګرځي الله زمونږ د خپل رضا کارونه والی الله قرضدار د قرض او اخلاص کی بیمارانو له شفای کامله عاجله نصیب وګرځي دا کم مهنت چې د بچو سره شوی دی قاری سوی تقریبا 12 واړو یا الله دې نور کامیاب کړي د مخ کې ترقی نصیب وګرځي الله تعالی وین کو تاخذون کو تم اجر او ثوابونه ورکړي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علیه